جمعې په ورځ دومره موقع الله د خپلو بندګانو له ورکړې ده چې د لیلة القدر نه هم ډېر ثواب حاصلولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دې جمعې د مانځه سره تعلق ساتي که څوک کودی رایښ شي ورې د حدیث واورئ ډېر عظیم فضیلت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من غسل واغتسل چا چې سر وینځله جمعې په ورځ او غسل یې وکړو یوم الجمعة د جمعې په ورځ باندې وبکر وابتکر بے وقتی دے لاړو جماعت تا داره چې خطیب راوز دروستا را روانی سیبا ٹکا 40 اسکلی دا نه وبکر وابتکر وقتی لاړ تاکید دے وقتی دے لاړ جماعت کې تکې ناستلی ومشا ولم يركب او پیاده لاړې په سورلۍ نه ګورې امید د خپل رب تشتری چې کم ته د لرې نه را روانې په دې موټرسایکل باندې یا په ګاډي کې دغې به ته مزید هم اجر درکوي انشاء الله تعالی. لیکن په حدیث کې اوس دا ټکی ذکر دی چې ومشا ولم یرکب پیاده روان شي سورلۍ باندې نه فدنا من الامام یو به امام ته نږدې شي معنی ځان را نږدې کړي چې مخکې زه راشم هر څومره ځای کې چې بیا تا ته ملاو شو مطلب ستا مخکې تګ دی. واستمع ولم یلغو او د غوږ کې خود امام ته لغوه کار یې ونه کوم. لغوه کار څه دی چې کله موبایل کې ګوتې والې کله ودی کله یو چا څه خبرې کړې کله بل چا څه خبرې کړې یو ته اشاره کړې بل ته اشاره کړې نه لغوه به نه وي. ولم یلغو لغوه کار به نه کې بې فایدې کار به نه کې. کان له بکل خطوة اجر سنة صیامها وقیامها د دې سړي دپاره غسل یې کړي سر یې ځلی دی او بیا وختي راغی جومات ته نږدې کې راسته امام ته پیاده راغلی دی سورلۍ باندې راغلی په هر قدم باندې له بکل خطوة په هر قدم باندې اجر سنة د یو کال ثواب دی یو کال د څه شي صیامها وقیامها د روجو او د تهجدو. اهل علم ذکر کړي دي چې د جمعې په ورځ دومره موقع الله د خپلو بندګانو له ورکړې ده چې د لیلة القدر نه هم ډېر ثواب حاصلولی شي. لیلة القدر نه څه تکلیف پکې شته دی مشکل پکې شته دی. مشکل صرف دا دی چې زه د کور نه راوتو واله نه یم زه د فیسبوک نه وزګارېږم نه زه د موبایل نه وزګارېږم نه چې وختي را روان شم. دې وجې نه په دې ورځ باندې روټۍ هم به نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د مانځه نه وروسته خوړله آرام به هم د مانځه نه وروسته کاوه دې لپاره چې دا ثواب میلاو شي. او بیا سړی 200 قدمه والي د 200 کالو د روجو او د تهجد ثواب. صحیح حدیث ته بیانوم ضعیف نه صحیح روایت درته بیان کړم. اوس هم خپله خوښه ده ستاسو د خیر خبره کوم کم ملګري چې وروسته راځئ هغې واورئ لږ تکلیف کوي د خطیب د راوتو نه مخکې ځان دلته مسجد ته حاضر کوي نو د یو کال د روجو او د یو کال د تهجدو په هر قدم باندې تا ته ثواب میلاویږي. خپله دې خوښه ده. زما وروڼو ډېر کسان ځایونه مو د لرې نه راځي څوک په 200 قدم والي څوک په 300 والي څوک په 500 والي څوک په 600 قدم والي. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمدلله دومره موقع موږ ته الله راکړې دا موقع د لاس نه مه ورکوئ زما وروڼو دا معمولي مه ګڼئ.